چې سلمان فارسی رضی الله عنه دا هغه روایت کوي او خدا و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزې څخه ورځ مخکې یعنی د شعبان په پای کې په اخره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته بیان کوي خطبه راته ویل هغه کې دا ویل چې یا ایها الناس قد انزلکم شهر عظیم والمجد دا ویل چې اے خلکو اے صحابه کرامو اے زما امته پر تاسو باندې یو میاشت عظیمه میاشت سیا افغان د سیا اچون کې د پر تاسو باندې شهر مبارک دا یو ډیر مقدس او ډیر مبارک میاشت ده شهر فيه ليله خير من الف شهر دا یو میاشت ده چې په دې میاشت کې یو شپه راځي چې هغه تر زر میاشتو بهتره شپه ده جعل الله صيامه فريضه الله تعالی په دغه میاشت کې دغه روزې پر تاسو باندې فرض ګڼلې دي فرض ګرځولې دي چې دا به خامخا نه سي ضرور دی نه سي او کمنني ولا ګناګار یاست وقيام ليله تطوعا او د شپې بیا یو نفل کول یو عبادت کول دا بیا ستې د فار تطوع ګرځولې دي ستې د فار یو قسم مستحب او نفلي کار ګرځولې دي هغه په باندې فرض نه دی ما شواره تراو په دې کې په اخر خبره کوو من تقرب فيه بخصله کڅوک ولا تعالی ته نږدې سلو فيه بخصله من الخير فدغه میاشت کې په یو خصله سره په یو عمل سره هغه عمل کبدنی او ک مالی چې د خیر عمل کان کمن قد فریضه ودا دار کم نه کدی چې یو فریضه ادا کی فی ما سواه ما سواه دا روزه نه میاشت یعنی کچیر په دې روزه کې نفلی عمل وکي دا دار کم نه لکه په نور ټیم کې چې فرضي عمل لکه په نور ټیم کې چې یو فرضي عمل کوي پرم مجلس پروا کوي ومن ادى فريضه فيه او کچا په دا میاشت کې په دا رمضان په میاشت کې فرضي عمل وکي په دا میاشت کې کان کمن ادى 70 فريضه فيما سواه ودا دا رقم دی لکه په نور میاشت کې په هغه ولوس میاشت کې چې اویا فرضي وکي یعنی ماته ته ویل پرون چې دا رقم دی فرض کوي یو د مابشن منځ وکي په جماعت باندې دا داسې دی لکه دوی میاشتې لش پی چې ته په نورو ټیم کې تمام شین جماعت کوي هغه رقم د ساعت هغه رقم د مازدیګر د ماښام د ماښام دا رقم دی یعنی یو فرض کار دی روزه د شدي هغه دی لکه نور وخت اویا فرض خدا پاک دا یو فرض په اویا فرض بدلی وهو شهر الصبر دا میاشت چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو د صحابه کرام ته فرمایل چې وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده انسانان په دې کې صبر کوي د خوراک و د چشلو څخه او د هر قسم خواهشاتو چې کوم نفس خواهش ورته کوي د هغه څخه انسان چې شي په صبر دا د صبر میاشت ده اوس هر سړی دا خوراکي څه د چشلو شي څه د دې څخه په صبر دی حتی کنه شکی سګریټ نسواري د دې څخه هم په صبر انا سوار په کړم یا څه ویل سګریټ په کړم لیکن نو شو عام ورزسي سګریټ یو غنټه کتر نه سپر شوی دا غره کم نسوار دی یو غنټه نسوار نه سپر شوی لیکن پروژه کې د نسوار په باره کې دومره د الله جل جلاله مهرباني د شماشامه پر یادېږي چې ماشانو شماز بیا ځان وسو بیا موږ باندې کوي بیا دومره ته پاتې منای دا چیز دی دا الله جل جلاله په دې کې صبر یې دا یو د صبر میاشت ده ځکه دا الله رسول فرمایي چې هو شهر الصبر دا میاشت د صبر میاشت ده او په دې خبره باندې خو پرای یو مزګر خبره کې روزي څاک وایم والصبر ثوابه الجنه او د دې صبر چې انسان بیا صبر وکړي د دې صبر په عوض کې الله جل جلاله چې شروع کوي جنت ورکوي په دنیا کې رضا ورکوي الله تعالی خپل رضا او ورځ قیامت بیا چې شروع کوي جنت دا د صبر بیا عوض دی وشهر المواسات او دغه میاشت د غمخواري میاشت ده پر مسکینانو باندې په پښتنه کوي پر همسایه باندې په پښتنه کوي دا د غمخواري میاشت ده وشهر يزاد فيه رزق دا یو داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله جل جلاله و دې خلکو ته بلا حساب رزقونه ورکوي دا د رزق د روزي میاشت ده څنګه میاشت
میاشت ده الله جل جلاله پر هغه مړو پر غنیانو خلکو باندې مهربانه سي هغه ته دنیا ور بیا دا هغه په ځل کې دا رواجي چې یاره دا خو د مواسیات میاشت ده دا د غمخواري میاشت ده پر دې مسکینانو باندې پښتنه وکړه پر دې کونډو پر یتیمانو باندې پښتنه وکړه پر دې همسایګانو باندې پښتنه وکړه هغه بیا الله جل جلاله پر دې مسکینانو باندې څه وکړي پر هغه باندې مهربانه نو ځکه دا میاشت چې ده دا د رزق د روزي میاشت ده خدای پاک مسکینان هم مړ کړي په وجه د مهرباني د رحم کولو د هغه مړو خلکو او غنیان هم مړ کړي په وجه باندې د چی دا الله جل جلاله په خپل پر مهرباني نو دا چې دا رزق روزي میاشت ده د رزق د پراخي میاشت ده او د مواسات میاشت ده چې په دې کې یو پر بل باندې پښتنه سره کوي من فطر فيه صائما بیا پر دې خطبه کې نبی عليه الصلاه والسلام د صحابه کرامو ته فرمایل چې اے صحابه کرامو من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه چې څوک وي ورجاتی ته خوراک ورکي هغه ته افطار ورکي هغه ته روزمات ورکي نو دا برده د فاره د ګناهو د بخش ذریعه وګرځي الله پاک د ګناهونو معاف وعتق رقبه من نار او الله جل جلاله به دا غاړه د اور څخه آزاد اوس به رغه منډه کوم په پروژه کې به خلک د مېلمنو ستاسو جنځغلي پروژه کې به خلک د مېلمنو ستاسو جنځغلي شو انت دغه روان په بعد خو مېلمن نه یاله چوټ له فلاس کوي نه د خدای بندگان مېلمه شه لایدا ګرځي زمانه د خدای فضا قسم دا بس د پاره د دنیا او د آخرت ذریعہ جوړي د بوش د پاره د چیز ذریعہ جوړي چې د مغفرت ذریعہ به جوړي چې الله تعالی به معاف کړي او فورن د قیامت په خدای پاک غاړه د اور څخه باندې خلاص نه سمز غلط رسول الله زوره ما د توله د رسول الله په یو خبره کې دومره مجلسونه ستاسو دومره خبره پکښې دي دومره حکمتونه پکښې دي چې زمانه د خدای په ځکه سمي زه خالی پر دا هو شهر الصبر چې دا میاشت د صبر د رسول الله د خلاصه دا الفاظ خلل راوتلي دي تقریبا ان شاء الله تعالی الله سوري زه خالی پر دا خبر باندې شو هو شهر الصبر خلي پر دا خبره لا نور خبره کوم شو هو شهر المواسات دا کوم خاري میاشت ده خلي پر دې شهر المواسات باندې الله سوري ان شاء الله تکي خلي دا حدث لا یو حدث دا متداز قبل وين كتفصيلا زوان تشريحا وين تقريبا شاهد كده اجاكبت رزق الورسي ذيك دمره حكمتنا فراتي دا رسول الله دخلي الفاظ مصرحنا شاد دخلي الفاظ بشاد دخلي الفاظ راوتلي زكاه دې به خامخا احکامات او هغه فن هغه شوق هغه تشریع هغه عشق هغه فدی خامخا دي لہذا هغه یو وجه زیاته هغه به ان شاء الله تعالی سبا وای الله تعالی دې مستدا توفیق راکړي چې موږ غمخواري وکړو پر مسکینانو باندې پر یتیمانو باندې ګوره د غمخواري میاشت ده پر همسایه باندې ډېر پام کوي په خپل دني چې وتا ته روشنه پرته همسایه دې د لوګ مړي هغه ورځ مال وجري له سړی را له ورځما دې د خدای په ځکه څنګه په درې میاشت ما غوښه په پورت کړ په دا اوس روزه کې ما ته بیا قسم وسلونه کوم ترختر ته خالي زید غوښه راوړل هر دې خلک څه خدای بندگان کله وجره کې ما ته دې کسان ځي خالي ماجدار ته عزت دې مخ مجلس کوم دې مخ ته تګایم قسم په خدای چې نو کپچا کې غیرت او حیا او شرم قسم په خدای ځان ته یا ځان مړکی او یا چې څه دې له دې وته کوي چې دا سم مجلسونه د خلک ما ته کوي پر وړو باندې والله کا قدرت لري پر وړو باندې پر ورځو باندې والله کا قدرت لري واشه د چا په یاد واشه د چا په یاد لیکشنیان په یوه شانو باندې ګرځي یا شو دوه کشنیان په دوه شانو باندې ګرځي چې والله کې مرته په لاس کالو چې شلو نږدې دي شو دوه کشنیان په هغه باندې ګرځي د مور شر دي ستانه د کوان شر دي ته واته سن 900 روپۍ دي په کور کې 2 روپۍ خراب لري دا چې نو ولې راته کوي چې ما ورېچ وتاریا دا و څنګه ورکول سره رال والله کما په درې مې په سلور میاشت باندې ما له غوښه درکې واشه ما والله کا په کور کې پکړ او په روزه کې مې ترختر ولا په خارج په خاجه ځکه پیسې مې پکې لیکن هغه سړی په کلی کې ته وینې په دې اندازه راوځي چې تا کپړې درته استېږي ماج لکه یو کراسته چشتي تر برګلګت سبا مو ته غم دغه دی سبا مو هغه ته په بد نظر باندې دوه هغه ته په غور ورکو هغه ته برګوي د موجب چې د باندې په جنا نظر وځي په کور کې په حال ځ خبره یو الله په خبر یو زه په خبر لیکن د باندې په دې نظر وځي ما درته وایي
قسم خدای شوینه ته چې یار نیمه کني ودی ساتي لیکن هغه سره په کور کې دا رقم نن نه پر دې خپل باندې پښتنه کوي دا خدای د پاره پښتنه کوي دا دغه پاره میاشت مسکینان ستا یتیمان ستا کونډې ستا ډېر یتیمان ستا داسې یتیمان ستا چې صدق وایي اوله د یتیمان اوس پرون یو چا یو ویډیو راښکاره کړه ما وکتل کښنیان دي څلور پنځه کښنیان دي قبر ته ولاړ دي ژاړي یو سړی پر راغلی د موبایل د دستګیر خلاص کړي هغه موبایل ویډیو ډکوي هغه د کښنیان داسې ژاړي کښني دومره کښنیان څلور پنځه کښنیان پر چیش باندې ژاړي سړی ورغلی ول دغه زما پلار د شهید سوی دي موږ په کور کې د روژه ماتی زما مور نه لري په کور کې موږ د اختر کپړې نه لرو یوه کښني دا ورته ویل بل کښني درته ولې ژاړي هغه ویل دغه زما پلار هغه څلور پنځه کښنیان بیا د ځان سره بوتل ما به وایسي کور ته کور شوی وک لاړې کور ته بازار کیمرا هغه تر لګولې د لاړې کور ته شوارلې دوه شیدانه سوي دي دا یوه مور ژوندۍ وه دوې ښځې وې دوې د دغه شیدانو خوندې وې د هغو څه پوښتنې کولې یار چې هر څومره سخت مې دي وایي چې الله اورېدلی وایي قسم به خدای چې زړه درکړي چې د خوندې کم الفاظ بیانول د مور کم الفاظ بیانول او د ښځې کم الفاظ بیانول دا د بلای مقصد چې الله ته وښکاره دا د لیپه د پاکستان ای مسکینان ستا داسې مسکینان ستا د خدای دپاره پوښتنه پر کوئ خدای دپاره پوښتنه پر کوئ خدای تعالی دې موږ ته دا توفیق رانصیب چې موږ په مسکینانو باندې پوښتنه وکړو او خدای تعالی دې د دې روژې د نیولو توفیق موږ ته رانصیب کړي چې ښه په اخلاص او ښه په خوند او ښه په عشق او ښه په برداشت سره ونیسو برداشت ښه شی وما علینا الا البلاغ المبین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا مجيب الدعوات خدا پاک زموږ دا دعا قبول او مقبول وګرځي خدا پاک زموږ په خاندانو کې زموږ په کورو کې بلکې د نبی عليه الصلاه والسلام په امت مسلمه کې چې کم مړي سوي دي یا الله تیر د روزه په برکت سره او د جماعت په برکت سره وبخښي خدا پاک ته احسان سره وکړي یا الله چې کله موږ د پر حالات ته پر موږ باندې هم رحم وکړي خدا پاک ته د مسجد او د حدیث او د بیان او د جماعت د روزه پر سره زمر پر جرمو باندې زمر پر ګناهو باندې خدا پاک ته قلم د عفو کاش کړي یا الله چې میټاو کې خدا پاک ته موږ معاف کې خدا معافرت وکړي مجرمان او ګناهګار او سخت ګناهګار خدا پاک د خپل جرم او د خپل ګناه اقرار کوي تر موږ ګناهګار په دې ټوله کلی په دې ټوله شین چې موږ خدا پاک موږ معاف کړي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين